دا مال راکه زه په دې کار کوم. تا خو به ډېر د ثواب کار وکړې. داسې ثوابونه خو مونږ ډېر ګټو. تاسو د چای ډوډۍ ووایئ، زه راځم لږ سګرټ راوړم. وروره بارمولکي سګرټ شته؟ او صاحب ته راکه یو پیکټو. دا واخله صاحب. څونه زبردست خوددار سر په توبه کې دا تاسو ته نه اوکاځي سفاري هم داسې ګوګو ولاړې. ها بچو چای روټۍ به ملو شي. बड़ चेष्टा था तो सुबह سسي دا سره नरे गोका घटा गोका चाट दाल माल भिंडी तोरे का दुबरे लम्बा का दुबरे تا په دومره الا بلا سکو اسراف د اسراف दे दा होटल कोर न दे یا بچا دې خورا شو دا چلو با سبزی راوړه د ګرمه موسم دی سبزی خې تاثیر یې ها یا لکه ما له خو یو پلیټو سره کړه راوړ. डेरा का दूसरे یاره دا بیل نه ویچې د دې زین وسو. یا لکه تاسو کې اوس به دې وجلې ما دا عمر ساده ګرځېدو دی په ګور کې د خپې ځوړندې دي خبرې کوي. یا لکه دا مشرانو سره څوک داسې خبرې کوي مړه زه سړي توب زده کا نو ولې په سر یې وګرځوم مشر نه اتي سر خو بس شپېته اتیا کاله به زوړ نو. توبه توبه دا کومې زمانې ته پاتې شو. ډېرې توبې مه وباسه ګنې نو د قانون دایرې لاندې خبرې کوه. بابو کږه خوله په سوک سمېږي ډېر بک بک مه کوه که نه د څلور ټیریز لاندې به دې کړم. راځئ راځئ دا کام غرق دی د مشر کشر تمیز اړو پاتې نه شو. راځئ مزه په ملا کې براله سکې مشره زما خو په خېټه کې سړیکر اوچته شو. تاسو د ښار خلک اصل لږ نازک غونته تاسو دومره لویه جټکه خو نه وه مړه. نه خېټه کې ما ته فوډ پویزن وشو. داسې شي فرات مې خېټه کې زخم شو. نه مېلمه وروره زما پیسې خو دا لاړوي ځکه خو په ناصافه رالی روټۍ ټیک نه وه. نو مونږ خو مو خوړه که نه. تاسو د څښو اوبو د 2 نمبر خوراکونو او د جعلي داروګانو عادت یې. تاسو عوام یې او عوام هېڅ بلا نه وایي. او داسې یې که هسپتال ته م زر نه رسولم نو هېڅ به نه یم. نظر کوئ ولو دلته هسپتال چېرته دی؟ چېرته خو به راشي که نه زر کوئ. کلمه شهادت ووایه بچې. وای مور مړ شوم وای خانجي څه چل راکور هسپتال کوم ځای کې وای مور حبیب الله ته او قاضي جانه تاسو دواړه راشئ. ها راځئ چې هغه سلوتر ته وګورو. تاسو راپاسئ که نه تاسو د خلاص ساتئ. خو مزه خیر دی. حوصله مونږ ډاکټر سره خبره کوو. ښه بابي زه د خیال ساته مونږ راځو. خانجي الله بخیر کی بچی الله بخیر کی. سلام علیکم. هغه سلوتر ته په کوم ځای کې دلته کې سلوتر السلام علیکم. څوک یې تاسو څه چللی؟ سلوتر صاحب هغه سړی لګیا دی مري. یاره کاکا بنگلې ته راولې. سلوتر صاحب خدای دې عزت وکړه هم دلته کې وګورئ. خانجي د بنگلې مطلب څه بل څه دی؟ ولې هلته ښه علاج کېږي څه؟ ولې هلته بل سلوتري څه؟ سلوتري همدا وي خو رویې بدلې. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ راشئ مریض ډېر تکلیف کې دی. ښه کاکا
دا څه ټیسټونه مې ورته ولیکل دا به مو وکړې او څه دوايانې دا به مو ورته واخلې. سلوتری صاحب دا د یو آزاد ملک اسپتال دی، دا جوړم زموږ دپاره دی. ستاسو کار د مریضانو خدمت دی او خدمت عبادت دی. خو ګوره کاکا د ازادۍ مطلب دا نه دی چې تاسو راځئ زموږ په سرونو سواره شئ. د هر څیز یو طریقې کاري او زموږ هم لس زره کارونه دي، سوزګار خو نه یو ناس. anyway راځئ چې وګورو. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. زه اخبار والا یم. نو څه وټ زه به تا پسې ولیکم. نو څه به وشي؟ ستاسو د قلم برکت اوس نه دی پاتې. په دې کې د صحیح په ځای د کام وینه ده. تور سپین کې او سپین تور. و دې کته د تاړهدار یاری څومره خراب کو. ډاکټر صاحب سړی رانه خرابېږي. ټیک ده زه به کمپاوډر راولېږم، ګاډي کې به ورته ډریپ ولګوي او تاسو دې وړئ. زه به د دې خوښ شم. زه خواره تا به لا څوک خوښوي. ګوره مېلمه که تا وخت په وخت په دې لیکلی وې نو نن به هر څه ټیکو. تا له خدای قلم درکړو او قلم کې ډېر زور وي. بس دی نور د ګاډي خوند نشته. ولې څه چلو شو؟ ګرم شو او که یخ نه شو نو پوره انجن به جام شي. یو ځل مخکې مونږ ته انجن جام شو. په نور ختیځ کې زمونږ د کور یوه برخه سوځېدلې وه، ځکه چې هلته لګېدلی اور مونږ په وخت مړ نه کړی شو. ته د خپل انجن یخ کا، لا منزل ته مزل شته. د مازدیګر مونځ قضا کېدونکی دی، ته ګاډی یخ کړه مونږ به مونځ وکړو. ټیک شو؟ او مېلمه په دې ساعت طبیعت څنګه دی؟ اوس ګزاره کوم. بس ارام وکړه. ارام وکړه. راځئ راځئ چې مونځ وکړو. لالا لالا راځه دا ځای ښه دی ښه. دلته به انشاءالله چې مونځ وکړو او بیا به د خیره مخکې ځو. راځه لالا.